د نن انسان خپل زندګۍ باندې روان دی او د یو ځان له دنیا موږ جوړه کړې ده. موږ په خپله باندې په دې خبره نه پوهیږو زندګي اسې هم روانه ده که ځوان دی نو په هم زندګي روانه ده. ژوند یې تیریږي چرته انتظار نه کوي، ژوند چاته هم انتظار نه کوي. ماشوم دی په هغه باندې هم وخت را روان دی، که ځوان دی نو هغه باندې هم زندګي را روانه ده، او که بوډا دی هغه ته هم مخکې یو منزل پروت دی. ای ځوانانو، ای نوجوانانو، یو منزل را روان دی چې هغه زما او ستا د خلاصي ځای دی. هغه ځای کې چې کم ما او تاسو په دنیا کې کړی دی هغه به ما او تا ته مخکې کیږي. ای ځوانه، په دنیا کې داسې زندګي تیرول پکار دی چې بیا سبا له زما او ستا د دنیا نه تګ وي او ما او تا پسې خلک خفه وي. زما او ستا په دعاګانو کې خلک یادوي. ای ځوانه، داسې کارنامه ونه کې، هسې نه چې سبا د دنیا نه زما او ستا رحلت وشي، انتقال وشي، هغه بل جهان ته لاړ شو. دلته کې په دنیا کې ما او تا پسې هر سړی خیره کوي چې یا الله شکر دی چې دا فلان کې ځوان د کلي نه ورک شو، یا الله شکر دی چې دا فلان کې ځوان د معاشرې نه ورک شو. ای ځوانه، هسې نه چې سبا له در پسې دا خیره هم څوک وکړي. ای ځوانه، داسې زندګي تیره کا چې سبا له تر دنیا نه تللی او هر سړی لاس اوچتې یا الله نا فلان کې ځوان وفات شوی دی، الله د مغفرت نصیب کا. د دادا خدمتونه کړي دي، الله مغفرت یې نصیب کا. ای ځوانه، چې دلته کې داسې زندګي تیره کا چې پلار درنه هم خوشحاله او مور درنه هم خوشحاله، ګاونډي درنه هم خوشحاله او کلیواله درنه هم خوشحاله. ای ځوانه، داسې زندګي تیره نه کې چې پلار درنه هم خفوي، مور درنه هم خفوي، رور درنه هم خفوي، ګاونډي او کلیواله درنه خفوي. ای ځوانه، داسې زندګي مه تیروه. ای ځوانه، په خپل ځان باندې سوچ وکړه دنیا ته کمې خبرې دپاره الله تعالی را لېږلي یو. ای ځوانه، چې څه زموږ او تا ته زما پیغمبر دواړو جهانو سردار فرمایي، نو هغه چې ما او تا خپل په زندګۍ کې راولو، خپل په نفس وجود کې راولو، زما او ستا لپاره کامیابي ده. که چېرته ما او تا خدای مکه خو که د پیغمبر علیه السلام خلاف ژوند مو تیر کو، بیا د دواړو جهانو دپاره زما او ستا رسوایي ده، دواړه جهان به زما او ستا خراب وي. ای ځوانه، که ته څه دنیا کې څه کوې نو هغه ستا جمع کېږي، هغه کاونټ کېږي، هلته جمع کېږي او سبا له به ما او تا سره حساب کېږي. نو چې هغه حساب کېږي نو په هغې کې که ما او تا څه فحاش کار کړی دی هغه به هم مخې ته هلته پروت وي، که ما او تا د نیکۍ کار کړی وي هغه به هم ما او تا ته مخې ته پروت وي. ای ځوانه، که په دنیا کې ما او تا داسې کړی چې د یو ګناه سبب موږ ځان ته شاته پرېښودلی نو هغه به ما او تا په قبر کې پراته یو، ما او تا به هلته قبر کې پراته یو او په دنیا کې به خلک هغه ګوري او ګناه به ما او تا ته راځي. ای ځوانه، که ما او تا د نیکۍ یو کار کړی وي نو ما او تا به په قبر کې پراته یو، هلته به خلک ګوري او ما تا پسې به الله جل شانه هغه نیکۍ چې دی هغه به راځي او رارسي به ما او تا ته. ای ځوانه، لږ سوچ وکړه، تا له ځواني الله د دې دپاره نه ده راکړی چې ته ټوله ورځ په موبایلو باندې سر ښکته کړی وي، ټوله شپه د موبایل یې ګورې، د سهار فرض مونځ درنه هم فاتې کېږي د موبایل په وجه باندې. ای ځوانه، لږ غوندې کې سوچ وکړه، ستا د ځواني اسې هم روانه ده، که ته په بستره کې پروت هم ځواني دې روانه ده، که ته ټول وظیفه کار کوې نو هغې کې هم ځواني روانه ده، او که ته د الله عبادت ته ودرېږې نو هم ستاسو وخت تېرېږي، ځواني دې روانه ده. نو ای ځوانه، داسې وکړه الله رضا کا، الله رضا که په دنیا کې چې الله درنه رضا وي نو په ژوند به دې سکون او راحت وي، که الله درنه رضا وي نو سکون او راحت والا زندګي به درته الله جل شانه نصیب کړي. ای ځوانه، په ګناه باندې غرور مه کوه، په ګناه باندې مه مغروره کېږه، داسې مه کوه چې ما ګناه وکړله او خلکو ته هم شوکئ، ځکه دواړو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه وسلم زما او ستا په باره کې فرمایي کل امتی معاف الا المجاهرین. پیغمبر علیه السلام فرمایي الله به زما هر یو امتی به زما الله تعالی معاف کوي، ټول امتیان به کل امتی معاف، الله تعالی به زما ټول امتیان معاف کړي الا المجاهرین
هغه امتی به الله تعالی زما نه معاف کوي. کم چې ګناه ته ګناه نه وایي، کم چې ګناه کوي او ګناه ته ګناه نه وایي، په ګناه باندې ډاډمن شوی دی، ګناه باندې چې دی نو هغه زړه یې کلک کړی دی او ګناه ته ګناه نه وایي، هغه ځوان به الله څنګه وبهي، چرته به هم الله تعالی هغه ونه بهي. پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه ځوان هغه امتی به الله زما ونه بهي. چې کله جماعت راشي، تبلیغ والا راشي، ای ځوانه ما او تا ته نه پټېږو، ما او تا ته نه په کور کې پټېږو، ما او تا خپل د محلې مسجد ته نشو تللی، دومره زما او ستا کمیرې نو خو خپل ځان باندې سوچ کول پکار دی چې زما او ستا ایمان ما ته دومره نشي ویلی چې دغه کور دی او دغه مسجد دی، د ګنټې لاره نه ده، د 2-5 منټو لاره ده، ولې بیا موږ ځان سره دوکه کوو، موږ ځان له دوکه ورکوو په خپله باندې. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي چې لیس بظلام للعبید، الله په خپلو بندګانو باندې ظلم نه کوي. هو او انسان ما تا په خپله په ځان باندې ظلم کوو، ما تا په خپله باندې ځان باندې ظلمونه کوو. الله تعالی هر څه ما او تا ته رالیږلي دي، د فرض مقرر کړی دی زما او ستا لپاره، پیغمبر علیه السلام رالیږلی دی، سنت راته ښودلی دي، دا زما طریقه ده، دا د رب العالمین دغه حکمونه دي، په دې باندې روان شه. چې کله ته په هغې باندې روان شې نو کامیابي ده. الله تعالی په ما او تا باندې مونځ فرض کړی دی، خو اوس لازم په ما او تا په خپله باندې دي چې د مونځ دپاره ارکان شرایط دي، هغه موږ او تا په ځان کې راولو، هغه به وکړو، هغې نه بعد مونځ ته ودرېږو. الله تعالی فرض کړي دي خو لازمي به انسان په ځان په خپله باندې. نو چې کله دغه ځوان د موبایل نه اوزګار شي نو الله هغې به دا کارونه کوي. په دنیا کې یو کس داسې نه وي چې دا ټایم وختي دی، هر سړی وي ناوخته دی او ناوخته دی او تلوار کوي، په هر کار کې تلوار کوي، که مړی هم دی او پروت دی په کور کې، هر سړی وي چې زر یې اولامبه وایي قبر ته وړو، ټایم ناوخته دی او ناوخته. دنیا کې یو ټایم وختي نه شو، لیکن دغه یو موز دی چې زما او ستا ورته ملا ماته ده، هغې دپاره مونږ وایو دا وختي دی. 10 منټه پاتې دي لا وختي دی، 15 منټه پاتې دي مونږ وایو وختي دی، 2 منټه پاتې دي لا ټایم موز ته پاتې دی، په کلاره به لاړ شم. صرف یو موز عبادت داسې دی چې ما او تا دپاره، ما او ستا هغې ته ملا ماته ده. ای ځوانه څه جواب به الله له ورکوو؟ د دنیا نه هسې هم تګ دی، ګنټه وروسته دی او 10 کاله وروسته دی، یا کال یا میاشت یا هفته وروسته دی، یا ورځ هېڅ پته هم نه لګي، خو چې داسې زندګي تېره کړو چې ما او تا سبا له دنیا نه تللي یو. او موږ پسې شاده څوک دعاګانې کوي چې الله اوی به مغفرت نصیب کړي، څوک راته خیرې ونه کړي. ځوانه داسې زندګي د الله جل شانه موږ ته را نصیب کړي.